انہوں نے بچی کو وہاں سے اٹھا لی، شام کے ٹائم تھا، سائیکل پہ بیٹھا کے بقول ان کے سر جی دا ما و الله په سایکل ناست یو سر جی، نو دی ما حیات دکان نه را روانه وه، موږ ورته ودرېدلو سر جی، نو دی ویلې راځئ، بس دی ما الله ویلې راځئ دا چانس دی. زموږ چې کوم فرسټ ریسپونډنټ تللی و زموږ موبایل افسر هغه ته د بل رنګ سټیټمنټ ورکړی و، بیا چې زه لاړم نو ده ما ته بل رنګ سټیټمنټ راغلو. مرنن ما دا مطالبه ده چې دا ناسور دي، دا دې ختم کړي، سخته نه سخته سزا دې ورکړي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں کیسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کہانی. ناظرین کرام، تانہ خزانہ کی حدود میں شالم کے قریب واقع افغان کیمپ میں کمسن بچی کے ریپ اور قتل میں ملوث 2 ملزموں کو پولیس نے واقعے کے اگلے روز ہی گرفتار کر لیا اور تفتیش مکمل ہوتے ہی ایس پی رورل ظفر احمد خان نے پریس کانفرنس بھی کی. پولیس کے موقف، سرگرمی اور محنت سے آگاہ ہونے کے لیے ایس پی رورل کی پریس کانفرنس اور ڈی ایس پی آپریشن امجد علی کی خصوصی گفتگو آپ کو دکھائیں گے. بڑے جدید خطوط سے بڑی تجربہ کار ٹیم نے کوشش کر کے اس کیس کو ٹریس کر دی. وہاں سے ہم نے پھر اس گاؤں سے ہم نے سسپیکٹ اٹھا لی. جب ان کی انٹروگیشن کر دی، جو ملزمان میرے پیچھے ہیں، انہوں نے اس ایک ملزم کا نام ہے کامران، جو کہ اس مقتول بچی کی سگا چچا زاد بھائی ہے، اور دوسرا جو ہے اس کا نام ہے امان اللہ ولد غلام سخی، افغان مہاجر ہے، قد کے لحاظ سے بڑا چھوٹا ہے، اور میڈیکلی ہم نے ڈاکٹر سے جب پوچھا اس کی میڈیکلی کوئی ایشوز ہیں، اس وجہ سے اس کی باڈی گروتھ نہیں کر رہا ہے. عمر کے لحاظ سے کوئی 16-17 سال کی ہے. انہوں نے بچی کو وہاں سے اٹھا لی، شام کے ٹائم تھا، سائیکل پہ بیٹھا کے بقول ان کے دوسرے راستے سے، اس راستوں کی 3 راستوں کے میں نے خود بھی وزٹ کیا تھا، دوسرے راستے سے ان کو لے جا کے وہاں اسپاٹ پہ پہنچا دی. جب اسپاٹ پہ پہنچا دی تو اس کے ساتھ زیادتی کر دی. پھر انہوں نے چچازاد بھائی نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لی، اور جو میرے پیچھے یہ جو امان اللہ ہے ولد غلام سخی، اس نے اس کی اپنی دوپٹہ اس کے گلے میں ڈال کے تو دونوں سائڈ سے انہوں نے کھینچ کے رکھا. اس میں 10 منٹ کے اندر اس کی جان چلی گئی. مجھے کسی نے کہا کہ اس کے چچازاد بھائی نے اس کو یہاں پہ شام کے ٹائم پہ گھومتے ہوئے دیکھا ہے. تو سب سے پہلے میں نے ان کو علیحدہ اکیلا میں نے اپنے ڈی ایس پی کو بھی سائڈ کر کے، میں نے اپنے ایس او کو سائڈ پہ کر کے میں ان کو انٹروگیشن وہاں پہ کر دی. تو ان کے باتوں سے مجھے کچھ اس طرح محسوس ہو گئی کہ یار اس میں کچھ مسئلہ ہے. اس نے مجھے یہی کہا کہ یہ دکان کے سامنے تھی، تو میں نے شام ہو رہی تھی، میں نے ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں، سائیکل پہ بیٹھے، اور ایک اسپیڈ بریکر مجھے دکھایا کہ یہاں تک میرے ساتھ آ گئی، اور یہاں سے پھر میں گھر چلا گیا، اور گھر جانے کے بعد مجھے پتہ نہیں یہ کہاں چلی گئی. تو ان چیزوں پہ ہمیں پھر پتہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ باتوں سے ہم پھر باتیں نکالتے ہیں. دی وخت موجود یم ڈی ایس پی امجد علی خان صاحب سره د دین اولو چې عائشې کیس څنګه شوی او بیا ټریس څنګه شو، ملزمان څنګه ونیول شو. جی بسم الله الرحمن الرحیم. داسې و موږ ته 29 اګست باندې د یو ماشومې د مسنګ اطلاع وشو. بیا هغې کې موږ ورپسې تلاش کې کلي خلک مو موږ هغه موږ ته سهار وختي د هغې ډیډ باډي میلاو شو. ډیډ باډي چې موږ ته میلاو شوه نو موږ امیډیټلي لاړلو موقع ته. موږ خپل ټول سټاف، کرایم سین، زموږ یونټ ټول موږ کال کړل. موږ د سپاټ انسپیکشن وکړلو، علاقه کې موږ خپل سرچ سټارټ کړلو. علاقې دوران کې موږ دغه ځای کې سرچ کله موږ کولو نو موږ ته یو کس وویل چې د یو کزن دی، او دا کزن چې کوم دی نو دغه ماشوم په دغه ورځ باندې دی هغې باره کې خبرې کوي چې ما لیدلې ده، ما ورسره ملاقات کړی. نو هغه مناسبت سره موږ ده سره میلاو شو، ډېرې خبرې ده سره وکړې چې ده سره موږ خبرې وکړې. نو ده زموږ چې کوم فرسټ ریسپونډنټ تللی و زموږ موبایل افسر هغه ته د بل رنګ سټیټمنټ ورکړی و. بیا چې زه لاړم نو ده ما ته بل رنګ سټیټمنټ راغلو. هغه ته یې ویلو چې د ماشوم ما ځان سره کېنولو، په سایکل باندې کور ته مې بوتله. ما ته وویلې چې زما ماشوم به کېنولو ځان سره، خو ما سره کور ته نه تله. بیا فردر ما ته دې وویل چې دې ځای کې د خپل زموږ توجه د ټولو خپل جرم پټولو دپاره او نور کسان اضافي موږ ته راوستل چې دې ځای کې د دې کلي نه کسان راغلي وو، د هغې کړی دی. بیا ویل د شالم نه کسان ما لیدلي وو، هغې راغلي دي، هغې کړی دی. نو دغه تصدیق هم ما وکړلو. هلته جوخت یو دوکاندار، دغه دوکاندار به د بار بار موږ ته ښوولو چې دې دوکاندار سره د خلک لیدلی شوي دي، د ماشوم دلته ولاړه وه، دا ټیک دا کار به دې خلکو کړی وي. نو موږ د هغې تصدیق دپاره چې کوم خلک دي یادول، موږ دوکاندار ته لاړلو، موږ دوکاندار نه هم تصدیق وکړلو. دوکاندار خپل خبرې موږ ته وکړلې چې یاره دا کسان خو ما سره اضافي خلک نه دي راغلي، د بل کلي نه خلک نه دي راغلي، ما سره خلک په دغه ټایم موجود وو، د خپل کلي خلک هغې نامې ما ته راکړلې. نو موږ به امیډیټلي هغه خلک ټول کال کړل.
خلکو سره هم ملو شو چې دا کومه خبره دی لکړه د مونږ ته تصدیق مونږ وکړی شو خلک مونږ اوریدل هغه خپل خبره مونږ ته وکړه چې بالکل مونږ موجود دي دکان سره هم سره بهرنۍ کس نه دی راغلی ته د خبرو کې تضاد دیم ځل هم ته ملو شو چې مخکې یو خبره کړې بیا ماته بل وکړه درېمه خبره هم غلطه ثابت شوله هغه هم غلطه شوه بیا مونږ فرد د انویسټیګیشن کولو هغې کې مونږ ته ما تپوس وکړو چې دا ماشوم په لومبي ځل لیدلې چا وه دا د ماشوم یو بل ورور هغه په لومبي ځل لیدلې وه هغه بیا خپل خلک غل کړي هغه ته ما چې ملو شوم ورسره هغه نه مې تپوس وکړو چې ته بچې دلته څنګه رسېدلی وې نو هغه راته وویل چې مونږ جومات کې مونځ وکړو او د مانځه نه پس زه چې راوتم نو دا لک ما سره ملو شو کامران کامران راته وویل زه هم درسره ځم راځه چې دا ماشوم وګورو نو دې کامران زه د ګوتې نه ونیو مفسي دلته کې راوسم چې راشه ستا خور دلته پرته ده نو دې سره زموږ چې کوم بدن باندې هغه شک و هغه زموږ یقین سره بدلېدو ځکه چې هره خبره به دروغ ثابتېده موږ ته او بل ماشوم چې کوم لاش رسېدو ته هم ده راوستي ماشومانو زموږ خبره یقین ته راغله په دغه بیس باندې موږ سره شامل تفتیش کړو دنه موږ چې کله تفتیش سٹارټ کړو او د موږ ټیکنیکل او فورنزیک موږ کار موږ سٹارټ کړو هغه سره زموږ د کیس بالکل په تکمیل تور شو چې واقعي زموږ د کیس ملزم همدا یو لک او د جنې چې کوم نه خپل د ملګری د امان الله سره په شریک باندې مړ کړو وجه دې څه بیان ولې وجه دا وی دا لک وی چې دا خو بس دا خبر نه ده کولو خو دی چې ما بوتل والده کې زیاتې ده لپاره او ما سره اګری و دا بل چې کوم دی نو د سره اګری نه بلکې د شور کولو د چې شور کولو نه د شور په وجه چې وهلې موږ اول مرګله ته مې ویل چې ته ولا په مړې دغه کېده زبو سره زیاتې کوم چې ته سره کې زبو په مړې کې چې چغي بهر نزي دغه د چغو بندور د لپاره دیوت په مړې باندې چې کوم دی نو لپټه کې خلو دغه پنسي او د ورکله دغه چغو بندېدو د لپاره د خپل جرم پټول د لپاره دغه ماشوم مړ دی چې کوم دی چې ځای نشاندهي کړې د ملزمانو او د واردات نه پس دی چرته تختیدلی او په موقع موجود واردات نه پس اصل کې دواړه مو میچور دي نه دواړه میچور تر رسیدل نه دي خدا مطلب غرض نه چې موږ به د نظر ګیر شو هغه کې دی خپل کوشش کولو موږ د میس ګایډ کېدو لپاره مس لیډینګ موږ تر کولو زی په زی غلط خبره مو دخول چې د پس لاړ شي د کړي او د بس لاړ شي د کړي او ټول خبره چې د غلطه ثابت شوه نه نه زموږ شک په دمه نه یقین سره بدل شو موږ دا چې کله موږ انټروګیټ کو د دمو انکشاف کو چې بالکل دا کار ما من لګا ساتھ ہی ملزم اور بچی کے والد کی گفتگو بھی ملاحظہ فرمائیے زمانم کامران دے سر جی او عائشم دا سمړه کړې سر جی د امانلات جنې ورته پرې غوستلې نو دا غلی پټه راواغستله مرۍ کې ولله واچوله سر جی دا ما امانله په سایکل ناست یو سر جی نو دې ما حیات دکان نه را روانه وه موږ ورته ودرېدلو سر جی نو دې ویلې راځئ بس د امانله ویلې راځئ دا چانس دی دغه نالونو سیټ ته م بوتله سر جی دالته م چې بوتله هاخوا نوره نه تله وایي دا لاره ما کتلې دا شړه ده سر جی بس ما ته ویلې ده را لړه کړله دوه درې پیرې داسې ویلې بس ده را لړه کړله نو ما ته ویلې زه ولله لاسونه نیسم ته چې کله مړه کوله نو دې خبره تر فریاد څه کړې وې سر د خبرې کړې سر جی بس صرف یې د لاس داسې کړو وینه چې مې مړه کوي دا خبره نه وشوي سر جی نور آواز نه راوتل وجه صرف دغه زیاتې او که نور څه نور څه وجه نه وه سر جی چې کله دا تاسو مړه کړه ته بیا چېرته لاړې سر جی دا خپل کور ته لاړو زه خپل کور ته لږ وروسته واپس راووتلو دا د حیات دکان له راغلی سر جي دغلته مې لوګانو خوړله بس هغې نه پس دا بیا چا لیدلې وایي تاسو چېرته سر جي چې چا دا تاسو مړه کړه چا لیدلې وایي نه سر جي ته چې کله دا مړه کړه بیا به د خپل کار باندې ستومانه وي چې مړه کېدو باندې یا تا بل الګ سره جنګ منګو خپل مرګري سره جنګ مې ورسره نه کړی سر جي په دې کار باندې بیخ پیمانه وم زما عبدالشیر نوم دی شز مالور وه زه چیلم کې کار کوم مزدور کار یم ډېړیمار سړی یم خپل بچو له میلال رزق ګټو او داسې ټلیفون نه ته وشو وراره راته وکړو چې داسې واقع شوي ته زما کار کوو ټلیفون نه ته وشو بس داسې واقع شوي ما ته خو یې داسې ونه ویلې چې لور دې مړه ده ما ته یې ویلې خور دې مریضه د هسپتال کې ده بس ته ځان راورسه دا یو زما وراره زوی دی او دا یو دغلته ګاونډي دی نه نه نور موږ هېڅ تنازع د سره نشته دی نه دښمني شته نه صداوت شته دی ظلم زیاتې را سره وکړو نن ما دا مطالبه ده چې دا ناسور دي دا دې ختم سخته نه سخته سزا دې ورکړي عبرتناکه سزا دې ورکړی شي چې سبا بل سړی داسې کار ستا د ماشومې سبق وایي سکول چې سکول کې مې سکالې داخل کړی وه پہلی کلاس کې ناظرین کرام پولیس حکام کی تعریف اور اس کیس میں دلچسپی لائق تحسین ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جرم ہی ایسا ہے جس سے کسی بھی صاحب ضمیر صاحب دل بلکہ صاحب ہوش کیا
पत्थर दिल लोगों के सीने में भी आग लग जाती है। रेप या कोई भी जिनसी दरिंदगी संगीन जराइम के ज़िम्मन में आती है, लेकिन अगर ऐसे कभी जुर्म का शिकार कमसिन बच्चे हों तो इस जुर्म की संगीनी मज़ीद बढ़ जाती है और अवामी सतह पर भी इश्तिआल में तेज़ी आ जाती है। इस केस में पुलिस ने जिन लोगों को तफ्तीश के बाद गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं, उनको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर अदालत से मिलनी चाहिए और मकतूला के साथ इस मासूम कली के वालिदैन और करीबी अज़ीज़ों की भी भरपूर तशफ़ी होनी चाहिए। लेकिन कुछ नुकात आम हैं जो पुलिस के आला हुकाम की तवज्जो के लिए बतौर ख़ास ज़रूरी है। बात यह है कि एसपी रूरल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस हवाले से जदीद साइंसी खतूत पर तफ्तीश की गई, यहाँ तक कि जियो फेंसिंग और प्रोफाइलिंग की मदद भी ली गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मुलजिम के साथ इब्तिदाई गुफ्तगू के बाद ही उनको इस बात का पता लग गया था कि वो वारदात में मुलव्विस हैं। डीएसपी ऑपरेशन अमजद अली ने भी तकरीबन यही कहा, लेकिन उन्होंने जियो फेंसिंग, प्रोफाइलिंग और साइंटिफिक लाइंस पर इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं की। इस केस में जो नहायत आसानी से हल हुआ, जियो फेंसिंग की ज़रूरत कहाँ पेश आई, इसकी वजाहत नहीं की गई, बल्कि नरम से नरम लफ्ज़ों में भी कहा जाए तो वजाहत हो भी नहीं सकती। प्रोफाइलिंग इलाके के लोगों से पूछगछ और तफ्तीश का नया नाम रखा गया है। दर हकीकत प्रोफाइलिंग जराइम के पैटर्न के मुताबिक होती हैं और पुख्तनख्वा पुलिस को इस हवाले से कम FBI की वेबसाइट का मुतालिया कर लेना चाहिए। जहाँ तक साइंसी खतूत का ताल्लुक़ है तो वो DNA टेस्ट ही हो सकता है जो अभी तक नहीं हुआ। अगर पोस्टमार्टम को साइंसी खतूत समझा जाए तो वो तो अंग्रेज़ के ज़माने से होता आ रहा है। इसका ज़िक्र पुलिस की किस मेहनत को नुमाया करता है, इसको समझने के लिए काफ़ी अक्ल होनी चाहिए। ये एक अलमिया ही है कि जब पुलिस जुर्म की एक सादा वारदात के मुलजिम पकड़ लेती है तो जदीद पुलिसिंग की हर साइंटिफिक इस्तिलाह का ज़िक्र फ़ख्रिया अंदाज में करके ये तासुर दिया जाता है कि पुलिस ने नहायत ही चबकदस्ती से अपनी तमाम तर इस्तेदाद और सलाहियतों का पूरा इस्तेमाल करके बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। हालांकि वाकिफ़ान हाल जानते हैं कि जियो फेंसिंग पर कितना वक्त लगता है और इससे नताइज अख़ज़ करने में मज़ीद कितनी मुद्दत लगती है। जानने वाले ये भी जानते हैं कि कितने ही हाई प्रोफाइल केसेस में पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम रहती है। अगर जियो फेंसिंग और ये नाम नहाद साइंसी खतूत इस कदर फौरी और सहल अंदाज में लाए जा सकते हैं तो फिर ये सवाल जायज़ है कि दीगर केसेस में इनका इस्तेमाल क्यों मसला बन जाता है। अगर वाकई ये इतना आसान काम है तो रहज़नी और ख़ुसूसन मोबाइल छीनने की वारदातों में भी इसका भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए। इससे पुलिस की असल नेकनामी में हकीकी इजाफ़ा हो सकता है। लेकिन सच्चाई यही है कि ये सारी ज़ेब-ए-दास्तान की मजबूरियाँ हैं और कुछ नहीं। पुलिस के आला हुकाम को थोड़ी तवज्जो देनी होगी, वरना इस किस्म की बातों से जो सवालात जन्म लेते हैं वो और कोई उठाए या ना उठाए, हम ज़रूर उठाएंगे। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम कहानी।